الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز یو ملګری سوال کړی ده ته کچېرې یو کس نه منځه په حالت کې سر نه ټوپۍ پرېوتله نو آیا دغه کس دپاره دغه ټوپۍ راویښتول یعنې په سر باندې کېږدول پکار دي او که نه په ځمکې باندې دغه ټوپۍ هغه انداسې پرېږدول پکار دي؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو کچېرې یو کس نه منځه په حالت کې یعنې رکوع او سجدې کې دغه ټوپۍ پرېوتله نو دغه کس دپاره بهتره او افضله خبره دا ده چې دغه کس ته ټوپۍ عمل قلیل سره یعنې علما کرام فرمایي چې یو لاس سره دغه ټوپۍ راواخلي او سر باندې کېږدي. دا افضله او بهترینه خبره ده. که بالفرض دغه ټوپۍ دې په سر باندې کېنږدوله او مونځ یې پوره کړلو بیا هم دغه کس والا مونځ هغه وشول. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.